بیا تاسو وکتلو چې سواد کې غټي غټي هوټلې چې کم درې سواد په کنارے باندې غټولې تباہ او برباد شي کې هنیمون ډیر مشهور دی 3 کروڑ کې دې سره بنیاد جوړ کړی دی اور ون هوټل باندې 3 ارب روپے لګېدلې اور یو شپه 15000 20000 والله والا او تاسو پته شته د څه به ولې نه حالکیږي چې پورا پاکستان کې کم سړی ګرل فرند د خځې سره ناجایز تعلق دی غش پته هنیمون هوټل ته ځي اور هغه سہولیات هغه هوټل کې شته چې هغه اسلام آباد کې هم نشته دي نه دا هوټل به چې سیلاب کې حالکیږي نه څه به کېږي جنت ته به دې دنه اوچته وړوي اور الله دې وکړي چې داسې کم هوټل دی چې هغې کې د بدکري کېږي الله دې تباه او برباد کړي امت ته غون رکاوټ دوی جوړ کړی دی ګناه ماحول خو ورته تا ورکړی دی کې شراب میلویږي جینې میلویږي هلکانو که څوک د بدکري کې هغه پکې شته کومه ګناه د هغې کې نشته دی ورته سکرین 24 ګنټې لګېدلی دې باندې به عذاب نه راځي څه راځي دا خو اوس الله پاک موږ سره بیا ګزاره کړي ښه چې اسمان نه اور راباندې نه دی اورېدلی ښه دی چې کاڼو باران راباندې نه دی شوی ټول هوټلې تباه او برباد شو الله دې نور تباه او بربادي کړي خو دا سره بیا جوړې ما کی چې د ګناه اړي دي هوټل خو دې ته پاره یو مسافر رالو هغې ته شپې ځای نشته تا سره په پیسو باندې سہولت سره شپه وکړي بس اور که ته ورباندې غټ بورډ لګولی هر سہولت میسر ہے د دې څه مطلب دی هر سہولت نه ته څه مراد دی هره ګناه پکې کېدلی شي چې کم کس کول غواړي نه دې کسانو ته خفه کېږي ما چې هوټل غورځېدلی او فلانکې غورځېدلی او دا غورځېدلی دی ښې کړي الله پاکي تباه او برباد کړه خو یې بیا نور تباه او برباد کړي چې کم د امت دپاره د ګناه سبب ګرځېږي او د ګناه اډې دي حکومت خو مې هسې سترګې پټې کړي هغه ته خپل ټیکس میلوېږي خپلې پیسې میلوېږي چې رشوتي شراب ولې کوي بس 1000 نوټ ورکړي بیا واپس روان وي حکومت خو دا حال دی نه چې کوم ځای کې ګناه اډې کولاو شي حکومت ورباندې چشم پوشو کړي خلک هم چشم پوشي کړي بیا الله په خپل طرف نه د هغې انتظام کوي لکه څنګه اوس